دا عبدالله بن مسعود، بلال او صہیب، عمار رضی الله تعالی عنهم به د پیغمبر خدا سره ناستو، په مسجد حرام کې به ناستو، قرآن به زوتو، مشرکان به راغلل داسې بېتاجه باچایان ناست دي، بېتاجه باچایان، دا بېتاجه باچایان دي. او دی باندې الله مهرباني وکړله او د اسلام لارې ورته وښوده او د دین لارې او د حق لارې ورته وښوده او موږ یې پرېښودو په دې باندې، په صہیب باندې او په عمار باندې او په بلال باندې او په عبدالله بن مسعود باندې زموږ مقابله کې الله تعالی دې ته لار وښودله. دا قسم سپکې خبرې قرآن وایي که نه چې لاړ شي خپل اهل ته یې تمتع داسې کوږ وږ کېږي او ښځې ته ووایي چې نن خو هم داسې هلته د اوزګارخېل په حرم کې ناست وو، داسې داسې خړه پونه هم ترې تېره کړه او داسې ګپونه هم پسې ولګول، بیا ښځو ته هم دا خبره کوي. یذهب الی اهله یتمتع، ترجمه وګورئ بیا بېګئ په دې باندې که نه. دا ټوکې او لوبې به یې کولې. دا نو الله رب العزت فرمایي چې دا هم د الله ازمایښت او امتحان دی چې د غني او د دې غني او مالدار سړي ازمایش الله په فقراو مسکینانو باندې کوي. پوهېږئ که نه؟ د شریفانو ازمایش او امتحان الله تعالی په پریوتو خلکو باندې کوي. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله چې الله ما اوسې د مسکینانو سره مې اوسوه او چې مر راته راځي د مسکینانو سره او چې راپاسم چې د مسکینانو سره راپاسم. پیغمبر خدا یو خپلې بیبي ته هم وایي داسې دعا کوه، داسې دعا کوه. د دې وجې نه په مسکینانو او فقراو باندې به ډېر خیال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ساته. ځکه وایي